السلام علیکم ملګرو. پرون چودري پرویز الهی د خپل رهایی نه پس اغوا شوی دی چې اغوا کړي پاغه هم ډیټیل سره خبره کو. بل عمران خان د جیل نه یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی او خپل مخالفینو ته یو ډیر غټ سرپرایز ورکړی دی. بل افتاب اقبال هم د عمران خان رهایی سره ډیر غټه خوشخبری سره کړی د چیف جسټس عمر عطا بنډیال حواله سره چونکه دا ریټایرمنټ را روان دی. چیف جسټس عمر عطا بنډیال د خپل ریټایرمنټ نه مخکې د عمران خان یو غټه فیصله وکړه. کومه فیصله ده پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل پرویز خټک یو طرف ته منی چې پی ټی آی او عمران خان د دنیا او د پاکستان ټولنه مقبول ترين لیډر دی، خو بل طرف ته پرویز خټک عمران خان ته او پی ټی آی ته یو ډیر اهم چیلنج هم ورکړی دی. پاغه هم ډیټیل سره خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پرون چودري پرویز الهی نامعلوم افراد اغوا کړي چونکه لاهور های کورټ پولیس ته هم حکم کړو چې پرویز الهی محفوظ طریقې سره خپل کور ته ورسوي، خو بیا هم پرویز الهی مطلب غایب شو او د عمران خان وکیل لطیف کوسا هم په دغه د کمپیل کې دکی خوړلې دي. بل دغه ته پولیس هم ولاړو. پولیس هغه کسانو ته پوښتنه کول چې آرډر کدر ہے آرډر کدر ہے، مطلب کوم کسانو چې را چودري پرویز الهی چتولو نو پولیس ته بار بار ته پوښتنه کول چې تاسو سره آرډر کم دی، چا په آرډر باندې تاسو د زمون نه بوزي. په ساده کپړو کې خلک راغل او بغیر نمبر پلیټ گاډي ته اوخه جوړو او ځان سره چودري پرویز الهی بوتلو. دی حواله سره مخکې عمران خان هم ویلو چې کله په ملک کې آئین مات شي نو بیا به د ملک قانون چې کوم دی را بر جنگل قانون جوړ شي. بل عمران خان یو بل سرپرایز هم خپل مخالفینو ته ورکړی دی او جیل نه یو ډیر اهم پیغام هم جاری کړی دی چې زه عمران خان یم، نواز شریف نه یم چې ملک په پریدم او وبتختم. بل افتاب اقبال د پی ټی آی ورکرانو ته یو خوشخبری جاری کړی ده چې چیف جسټس عمر عطا بنډیال د خپل ریټایرمنټ نه مخکې عمران خان رها کوي. عمران خان به د خپل ریټایرمنټ نه مخکې چیف جسټس عمر عطا بنډیال رها کوي او چې کله چیف جسټس عمر عطا بنډیال رها کیږي نو عمران خان به جیل نه بهر وي. چیف جسټس عمر عطا بنډیال په 16 سپتمبر پورې ریټایر کیږي. د 2-3 هفتې دی پکې 2 هفتې تقریبا نن 2 سپتمبر دی. دغه 14-15 ورځې د چیف جسټس عمر عطا بنډیال په ریټایرمنټ کې افتاب اقبال دا هم ویلي دي چې های کورټ نه عمران خان ته ریلیف نه ملاويږي او که عمران خان ته ریلیف ملاويږي نو د سپریم کورټ نه ورته ملاويږي او دغه ریلیف په چیف جسټس عمر عطا بنډیال عمران خان ته ورکي. کوم چې افیشل سیکریټ اکټ ترمیم بلو پاغه صدر ویلي چې په دې ما دسخط نه کړي او په هغه قانون باندې هغه افیشل سیکریټ اکټ بل چې کوم دی په دغه کې عمران خان هم ګرځي، خو بیا هم هغه قانون جوړ شوی دی. صدر ویلي چې ما په دسخط نه کړي په بل باندې، خو بیا هم هغه قانون په ملک کې امپلیمنٹ شوی دی. نو دغه خلاف په درخواست سپریم کورټ کې جمع کیږي نو بیا به چیف جسټس عمر عطا بنډیال دغه بل فیصله کوي او صدر نه به تاسو کوي چې تا په بل دسخط کړي کنه. نو صدر بوله صفال فاضو کې وایي چې ما په بل باندې دسخط نه کړي نو بیا به چیف جسټس عمر عطا بنډیال دغه بل کل عدم قرار کی، دغه بل به کینسل شي او چې بل کینسل شي نو عمران خان به اتوماتیکلی رها کیږي. دا داوا چا کړی دا د افتاب اقبال کړی دا په یو لایو شو کې هغه دا خبرې کړې دي چې چیف جسټس عمر عطا بنډیال به عمران خان ته ضروري ریلیف ورکړي د خپل ریټایرمنټ نه مخکې. بل صحافي عتیل سرفراز د عمران خان یو مخالفینو کې راضی جی د هم څه خبرې کړي دا هم وري. هغه ویلي چې عمران خان مخالفین به په دې خبره ډیر زیات پریشان دي چې عمران خان څنګه طریقې سره په جیل کې ژوندۍ تیری نو هغه به د کابونه بهر شي. دا په کوم طریقه چې عمران خان په جیل کې ټایم تیری نو د براتلون کې ټایم کې د کابونه بهر شي. وای مونږ چې سوچ کولو نو هغه شان اون شو عمران خان نه یره اوته او عمران خان رضا او د عمران خان د راضی کولو کوششونه هم جاری دي. د حواله سره د عمران خان خپل خور هم تصدیق کړی چې عمران خان ته جیل ته پیغامونه زی چې ته ملک نه بهر لاړ شې، خو عمران خان وای چې نه زه ملک نه پریدم جی. اوس پراشو جی د پرویز خټک حواله سره پرویز خټک هم د عمران خان حواله سره ویلي چې عمران خان ټیټوډو والا سړی نه دی جی، چونکه پرویز خټک د عمران خان غټ مخالف ته تاسو له معلومه چې خپل پارټي هم د عمران خان مخالف جوړه کړی ده. یو طرف ته پرویز خټک وای چې عمران خان او پی ټی آی ملک کې ډیر مقبول دي، خو بیا هم پی ټی آی ته چیلنج ورکړی دی او دا ویلي دی چې راتلونکي الیکشن کې باز پی ټی آی ته په خپل علاقہ شکست ورکوم. یو طرف ته منی چې پی ټی آی او عمران خان مقبول ترين د پاکستان مقبوله پارټي د پاکستان مقبول کس چې کوم دی هغه عمران خان دی، خو بل طرف ته عمران خان ته شکست هم ورکړی دی. نو تر اوسه پورې دا نوې اپډیټس تاسو سره مې شریکول غوښتل. ډیر زیاته مننه جی. والسلام.